آیان فاونډیشن دې څه شی دا د یتیم د یسیر او د غریب د معذوره دا د هغه کسان چونکې زه په خپله هم ډیسیبل یم او خیر زه خو په دې باندې دونه صدقه نه کوم ځکه چې ما الحمدلله الله پاک ما ته ډېر څه راکړي دي فبأي آلاء ربکما تکذبان زه به د الله تعالی کم نعمتونه یروم نو په هغې کې خیر دی که یو نعمت پکې مال نه دی راکړی خو د هغې نه نورې هم ډېر زیاتې خوبیانې مال الله راکړي دي زه د هغې باندې د الله تعالی ډېر زیات شکرګزار یم د آیان فاونډیشن مقصد د یتیم د یسیر او د معذوره په هغه باندې تعلیم کول دا زما مقصد دی چې او تاسو تعاون وکړئ د یو بل سره د نیکۍ او د پرهیزګارۍ په کارونو کې په هغه کارونو کې چې په هغې معاشرې ته انسانیت ته تقویت حاصلېږي او معاشره قوت مدافعت په هغې سره حاصلوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان او تاسو تعاون مه کوئ د یو بل سره په هغه لار مه ځئ د یو بل سره د کمې نه چې تربګنۍ دشمني بد اخلاقي فحاشي اوریاني یا نور د سماج برایان شونه دي هغه پیدا کېږي واتقوا الله او د الله نه ویرېږئ ان الله شدید العقاب بېشکه الله سخت عذاب ورکوونکی دی ډېر مریض دی کېږي ظرفشان देखो मख कर लो देखो मख दक्का से बैक में चलते रहो चलते देखो करो चलो چې هغه بالکل په حقیقت کې د خدای خدمتګارۍ هغه جذبه په هغه کې شته او هغه د خدای خدمتګارۍ هغه جذبه هغه لګیا دی کوي او دې بېوسه او دغه ماشومانو ته هغې د تعلیم د رڼا د ورکولو لپاره هغه خپل کوششونه او هلې ځلې کوي نو زه د دې شکریا هم ادا کوم چې دلته راغلو دلته چې څومره مېلمانه راغلي دي ډېر شوي دي چې هغې ته هرکلی وایم هغوی ته په خیر راغلی او دا ورکشاپونو کې په هوټلو کې او ځای په ځای داسې کسان موږ وینو چې د سړي پرې دا زړه خوږ شي الله پاک دا خو ستا یو شان انسانان دي الله پاکه ته په خپل مخلوق ډېر زیات خفه کېږي څنګه چې په دې وسایلو والا خلکو دې رحم کړی داسې په دې کمزورو خلکو هم رحم وکړي دا ټول تعلیم یافته شي او زموږ دا بچي په داسې دغه ځایونو کې لوی نه شي چې وروسته والا بیا کلمه هم نه ورځي او سبق هم نه شي ویلی خدای پاکه د دې خلکو خپله مهرباني پرې وکړې او ستا په خزانو کې څه کمی نشته که دا واړه ستا په قدرت او ستا په طاقت باندې سبق وایي نو الله پاکه ته زموږ تا ته دا سوال کوو دا زیر واړه دا ټول ماشومانو لاس چوت کړي دي الله پاکه د دې د عرضي قبوله کړي او زموږ سره خصوصي مهرباني وکړي او موږ په دې دین او په دې تعلیمو او په دې یووالي او په دې ناسته پاسه او په دې خپل کلتور او په دې خپل دغه باندې موږ پوه کړي